من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا نظير له لا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا وروح أرواحنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وبلغناه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصة مختصر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. محترم حاضرینو، زما د اسلام قدرمنو عزتمند مسلمانانو ورونو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ذوالجلال د دنیا کې انسان پیدا کو، د انسان اشرف المخلوقات پیدا کو، د تمام مخلوق کې د انسان دا مخلوق د انسان مخلوق چې دی دا په ټولو کې بهتر دی. دا ټول مخلوق د انسان خدمت کوي او دا انسان الله ذوالجلال خپل عبادت له پیدا کړی دی. دغه انسان د الله رب العزت عبادت به څنګه کوي؟ انو دغه لپاره الله ذوالجلال د انسان ته وخت په وخت باندې کتابونه اسمان نه رالیږلي دي او هغه کتابونو کې الله ذوالجلال د خپل ځان د عبادت او د خپل ځان د اتباع تابعدارۍ د الله د حکم د احکاماتو د منلو هغه پوره اوامر او نواهی بیان کړي دي او د هغه احکامات او اوامر او نواهیو دپاره د نمونې په توګه باندې الله ذوالجلال 1,40,000 پیغمبران رالیږلي دي. یو پیغمبر به لاړ الله به بل راواستو، چې بل به لاړ الله به بل راواستو. بلکې بني اسرائیلو کې خو داسې وه چې په یو وخت باندې به په لږ داسې په ځای باندې به ډېر ګڼ پیغمبران به وو، یو به دې ځای او یو به هغه بل کلي کې خوا و شا کې به انبیاء کرام موجود وو. هر یو علاقې ته به خدای بیل بیل پیغمبر راستو، په یو وخت کې به ګڼ پیغمبران موجود وو. نو هغوی به د الله ذوالجلال د احکاماتو د الله د حکم د منلو خبره هم کوله، د الله د وحدانیت خبره به هم کوله او ورسره به د هغه حکم د منلو دپاره د نمونې په شکل خپل ځان مخې ته کو طریقه به یې ښودلی وي، ما ته وګورئ داسې د الله حکم منئ، د الله عبادت کوئ نو داسې کوئ، مثال موس کوئ نو داسې کوئ، روژه نیسئ نو په دې طریقې نیسئ، معاملات کوئ نو داسې معاملات کوئ. دا جایز کارونه دي او دا ناجایز کارونه دي، دا د الله د رضا واله دي، دا د الله د نارضا واله دي. دا ټولې خبرې به یې ښودلې، که هغه مثال معاملاتو او که هغه معیشتو او که هغه اخلاقیاتو او که هغه عباداتو، هغه که عدالتو، هغه که حکومتو، که سیاستو، د دې ټول که هغه تجارتو، که زراعتو، که ملازمتو، د دې ټولو طریقه به هغه پیغمبر هغه خپل قوم ته ښودله او دا خبره ورته به یې کوله چې زما قومه زما خبره ومنئ، زما قومه زما دا اتباع وکئ. لا اسألکم علیه من اجر ان اجریه الا علی الله. او زه چې تاسو ته کومه لار ښوم ستاسو د کامیابۍ لار ده او زه پرې د نه څه پیسې هم نه غواړم، زه پرې نه تنخوا هم نه غواړم، زه پرې نه څه اړه باړه هم نه غواړم، زه پرې نه څه جوړه جامه هم نه غواړم، خالص د الله د رضا دپاره دا زما ډیوټي ده، زه به یې کوم، تاسو ته به الله ښیم او د الله ذوالجلال احکامات به درته ښیم، پاک پلید جایز ناجایز حلال حرام به درته ښیم. زما ومنئ کامیاب بشئ، دنیا به مم کامیاب شي، آخرت به مم کامیاب شي. هر پیغمبر به دا خبره کوله. داسې یو مدعی دعوه کوونکی چې الله ذوالجلال یو قوم ته رالیږي نو هغه داسې نی چې په هغه کې څه کمی، هغه الله ذوالجلال داسې کامل او مکمل رالیږي چې هغه کې نقطې برابر څه هغه کې څه ټکې نی، څه څاڅکې نی، څه داغ نی، نه د هغه په اخلاقیاتو کې څه فرق وي، څه قسم پای کې فرق نشي راستی، نه د هغه په معیشت کې، نه د هغه په عدالت کې، نه د هغه په اخلاقیاتو کې، نه د هغه په هغه عباداتو کې، د هغه په زندګۍ کې هیڅ قسم داغ نی پکې. داغمن سړی خلکو ته سمه لار نشي ښودلی، چې کم سړي کې داغ وي، کم سړي کې څه فرق وي، څه نقصان وي، انو هغه سړی هغه خلکو ته رهبر او رهنما نشي جوړېدی. که خلکو ته ښه لار ښیي، ټیک لار ښیي، نو هم خلکو ته مړه په خپله څه کوي او موږ ته کومه لار ښیي، په خپله یو څه کوي موږ ته بل څه وایي. د دې وجې نه الله ذوالجلال هم دا خبره قرآن کې فرمایي چې تاسو
ولې لم تقولون ما لا تفقدون کبر مقتا عند الله. الله ذوالجلال فرمایي تاسو ولې هغه خبره کوئ چې پخپله کوئ نه، پخپله یو څه کوئ خلکو ته بل څه وایئ. داسې مه کوئ. دا ډېره د الله ذوالجلال دپاره د قهر او د غصې باعث ګرځي چې ستا وي یو څه او وایي بل څه. منافقت کې پخپله د عمل یو شان دی او خلکو ته بل شان خبره کې. داسې مه کوه. نو پیغمبر الله ذوالجلال د داسې داغ نه بچ ساتلی دی. هیڅ قسم داغه په ظاهر کې هم څه داغ نه وي، داغه په بدن کې هم څه فرق نه وي، داغه په اخلاقو کې هم څه فرق نه وي، داغه په معاملاتو کې هم څه فرق نه وي، داغه په عباداتو کې هم څه داغ نشي رایستی. داسې یو شی نشي رایستی چې ته په هغې باندې مثال ګوته پیغمبر ته ونیسې واقع په هغې کې ملامته راشي. الله رب العزت پیغمبر داسې نه پیدا کوي. یو پیغمبر هم داسې نه دی. او بیا په پیغمبرانو کې لوی پیغمبر چې دی امام الانبیاء چې دی او فخر الرسول چې دی او هغه د ټولو انبیاءو سردار دی، د ټولو پیغمبرانو امام دی او د ټولو رحمت للعالمین دی او شفیع المذنبین دی او د دواړو کونو سردار دی. انو هغه کې بیا څه قسم داغ نشته دی، د هغه په اخلاقو کې داغ نشته. تر قیامته پورې به پکې څوک څه داغ راونه باسي. د هغه په ژوند کې، د هغه په معیشت کې، د هغه په سیاست کې، د هغه په عبادت کې، د هغه په تجارت کې، زراعت کې، ملازمت کې، سیاست کې، حکومت او عدالت کې څه قسم څه شي کې داسې یو نقطه نشته چې هغې باندې څوک ګوته کېږي چې دا کار یې ښه نه دی کړی. الله تعالی ډېر پاک ساتلی پیغمبر. او بل طرف ته داسې پیغمبر چې وي، پیغمبر هر یو الله تعالی د ظاهر غیب نه هم پاک ساتلی. د هغه په سترګو کې غیب نه وي، د هغه په لاس خپو کې غیب نه وي، د هغه په بدن کې غیب نه وي، د هغه په ژبه کې غیب نه وي. بعضې خلک وایي موسی علیه السلام په ژبه کې لکنت و او مفسرینو حضرات هم لیکلي دي چې موسی علیه السلام دعا وکړه الله تعالی ورته لاړ شه فرعون ته او دی ګډ وډ دی لیونی دی، ته ورته د الله د وحدانیت دعوت ورکه. انو یا الله ما سره زما رور ملګری کا. الله ورته ملګری مې کو. بیا یې دعا وکړه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی. ای الله زما د سینې کلاوالی وکړه، خدا سینه مې کلا وکړه چې زه هغې ته ښکلی دعوت ستا د وحدانیت ورکړم. بل لا چې زما د ژبې نه دا غوټه درکړه. وایي غوټه دا وه چې د موسی علیه السلام په ژبه کې لږ لکنت و. دا خبره باندې مفسرین لیکي. موږ ته خپل شیخ صاحب او بعضې نور علما مفسرین وایي پیغمبر د غیب نه پاک وي، لکنت پکې نه. داسې چرې نه وه چې د موسی علیه السلام په ژبه کې لکنت و، داسې نه وه. دا خبرې چې کوله نو دې مطلب دا دی چې سړی په ژبه کې لکنت نی، خو چې ودرېږي د خلکو مخکې نو کله کله څه خبره نشي کولی. داسې شي چې د چا مخ بنده هسې یو وکیل دی ښې خبرې کوي، خو که ته ورته ووایه چې پاس یو دوه خبرې وکړه انو چې ودرېږي نو بس بیا خبرې نشي کولی. او که خبرې کوي نو دومره فصاحت د خبرو نی، دومره بلاغت د خبرو نی. بعضې بندی خبره ښه کولی شي او ډېر هم کولی شي، صحیح هم کولی شي، خو داسې وي چې د هغه په خبرو کې فصاحت نی، صفایي او ښایستوالی نی، انو اورېدونکي باندې بوج کېږي. یعنې دا نه چې خبرې نشي کولی. بعضې سړی هغه چې پاس یو خبرې کوي، ساده خبرې به کوي او ساده ساده سوچه سوتره خبرې به کوي او په خلکو بوج کېږي نه، خلکو له خوند ورکوي، پې پوهېږي په اسانه باندې. موسی علیه السلام چې دا خبره کوله چې خدای زما د ژبې نه غوټه لرکه، نو غوټه دا مطلب چې فصاحت بلاغت پکې واچوه او دا چې اسانه باندې پې خلک پوهېږي. یفقهو قولي چې زما په خبره باندې پوه شي، په اسانه باندې پوه شي. کله خبرې بنده وکړي خو بعضې خلک وایي یاره پلاني مولوي صاحب ډېر لوی تقریر کړو خو موږ پې پوهېدو نه نو هغه پښتو یې وي، خو لکه د هغه په هغه چې کوم انداز کې خبره کوله عوامو سره هغه نه جوړېده، مناسب نه و، هغه دغه نه وه لکه هغسې فصاحت د عوامو دپاره پکې نه. نو پیغمبر الله تعالی د هر قسم غیب نه پاک ساتلی. هر پیغمبر ته وګوره نو دی خستم ډېر وي او د هر پیغمبر باره کې قرآن کې چې کوم ذکر راغلی دی، که د موسی علیه السلام نه چې هغه ذکر کېږي د هغه وړوکوالی، نو چې موسی علیه السلام د فرعون کور ته ورغې په دغه کې او هغه یې راواغسته ویې کتل او نو د فرعون ښځه ورباندې معاشقه شوه.
دومره هغه ښایست الله پاک موسی علیه السلام ته ورکړو. ماشوم دی ایله پیدا شوی دی خو ښایست یې دومره دی، حسن یې دومره دی چې څوک ورته ګوري انور باندې بس مینېږي او وایي چې دا ماشوم دی زما یې، زه یې ځان سره جوخ کړم، زه یې ځان سره واخلم ښکلې کړم او چې دا زما ماشوم وی چې ما سره وی. که تا به لیده تا به وایي چې زما وی، که ما به لیده ما به وایي چې دا ما سره وی، که بل به وی دا الله تعالی ښایست ورکړی پیغمبر له. نو څنګه چې وله باطني ښایست ورکړی، کمال ورکړی، داسې وله ظاهري کمالات هم ورکړي وي. هر پیغمبر ته الله تعالی باطني غیب نه هم پاک ساتلی، ګناه به پکې نی، نقصان به پکې نی، څه فرق به پکې نی، هېڅ فرق به نی، او د ظاهري غیب نه هم پاک او صفا ساتلی وي. نو د هر قسم غیب نه الله تعالی پیغمبر پاک او صفا ساتلی وي. د باطنی غیب نه هم پاک وي. پیغمبر کې بچری حسد نی، پیغمبر کې بچری تکبر نی، پیغمبر کې بچری لوی نی، پیغمبر کې بچری بد اخلاقی نی، کنزل بنی، بے حیائی بنی، بے غیرتی بنی، فخاشی بنی، غریانی بنی، او دا چې لا پیغمبر نه نوم دا پکې نه چې پیغمبري و تعالی نی ملاو هم پیغمبر کې دا خبرې نی. الله تعالی د دې نه پاک ساتلی. د هغې وجه دا ده چې دا پیغمبر به رستو خلکو دپاره نمونه جوړېږي. نو که چېرې ده کې داسې یو غیب وي نو رستو خلک به ورته بیا وایي چې ته موږ ته خبرې کوې، تا داسې چل نو، ته داسې نه وي، اتا به غلا نه کوله، اتا به شوکه نه کوله، اتا ډاکه نه کوله، اتا مرګ نه کړی، اتا داسې به وي که نه. خو پیغمبر الله رب العزت د ماشوموالي نه دې غیبونو نه پاک ساتلی. دا شی پکې نی، الله دې نه بچ ساتلی. هر پیغمبر د دې نه پاک او بچ وي. یو شوه. دویمه دا ده چې د ظاهر غیب نه هم الله تعالی پیغمبر بچ وي. دا خو باطني غیب دی. ظاهري غیب نه هم الله تعالی هغه پاک صفا ساتلی وي. ظاهري د هغه په سترګو کې به فرق نی، د هغه په ژبه کې به فرق نی، د هغه په لاس او پښو کې به فرق نی، د هغه په اخلاقو، د هغه په مخ کې به فرق نی، د هغه په بدن کې او په لاس او پښو کې په ظاهر کې به هم څه فرق نی. نو بیا چې د ټولو پیغمبرانو دا خبره شوه، د آدم علیه السلام ښایست ته وګوره، هغه په خپل ځای د هغې ذکر چې کوي ډېر دی. د نوح علیه السلام هغې ته وګوره، په خپل ځای هغه د کمال دی. داسې ورپسې ابراهیم علیه السلام ته وګوره، هغه له خدای کم کمال ورکړی دی. اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام ته وګوره، الله وله څومره ښایست او حسن ورکړی دی. داسې موسی علیہ السلام ته وګوره، الله وله کم کمال ورکړی دی. داسې راځه ورپسې عیسی علیہ السلام ته وګوره، او راځه ورپسې د ټول نه وروستو د ټولو پیغمبرانو خاتم او خاتم چې هغه باندې اختتام د پیغمبرانو راغلی، امام الانبیاء فخر الرسل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محترم. هغه چې خدای کم ښایست ورکړی دی، د هغې ښایست مثال په دنیا کې نشته. د هغې که هغه اخلاقي دی، که باطني دی او که ظاهري دی، چېرته د هغې مثال نه پیش کولی شي څوک او نه به څوک پیش کړي. داسې داغ که هغه اخلاقي دی، که باطني دی او که ظاهري دی، پیغمبر کې بالکل نبی علیه الصلاة والسلام الله وایي ما تاسو ته نمونه رالیږلې ده. نو چې نمونه شوه که نه، نو الله تعالی داسې نمونه رالیږلی چې ظاهر هم نمونه ده خلکو دپاره او باطن هم نمونه ده. دومره حسن الله ورکړو د اخلاقو، دومره حسن الله ورکړو د باطن د دننه اعمالو چې حسد پکې نه و، بغض پکې نه و، ریا پکې نه وه، بخل پکې نه و، شومتیا پکې نه وه، او کنزل پکې نه و، فحش او بې حیا خبرې پکې نه وي، بے حیائی پکې نه وه، بے باکه خندا پکې نه وه، بے باکه مجلس پکې نه و، حرام خوري پکې نه وه، سود خوري او غلطي پکې نه وه، چېرته د چا سره څه قسم زیاتې ظلم نه دی کړی، هېڅ قسم داغ پکې نه و. او په ظاهر کې هم د نبي علیه السلام بدن مبارک دومره زیات الله ښایست ورکړی چې چا به ولیدو حق حیران به شو ته. د نبي علیه السلام چې نوی رسالت ورته میلاو شو، دغه وخت خبره ده چې کله پیغمبر شو، یو پیرې ته بهر را او بیا دغه وخت کې کافران د نبي علیه السلام دشمنان شوي دي. هم په دې وجه دشمنان شو چې یاره دی خو زمونږ هغه دین د پلار نیکه دین راله بدلی. نو په دې وجه نو یو ورځ بار راوتی دی، یو بوډا سړی ورباندې یو بانډچي ورباندې پېښ شه، چېرته د
خو د شاړې میرې د ځنګل یو سړی راکوز شوی دی کلي ته راغلی دی نبي علیه الصلاة والسلام د کلي نه بهر وتلی دی چې وی کتل د ده د مخ مبارک ته د نبي علیه السلام مخ مبارک ته نو ډېر زیات خوند یې ورکړ الله وله ښایست ورکړو بې حسابه ښایست نو هغه ورته رانږدې شو بې اختیار هغه ترې نه تپوس وکړ وی ته څوک یې نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل انا محمد ابن عبدالله زه د عبدالله زوی محمد یم هغه ورته ښه هغه محمد یې هغه خلک چې ورته کذاب وایي دروغجن ورته وایي دا خبره خو ما اورېدلې ده چې داسې یو سړی پیدا شوی دی او هغه ته خلک کذاب او دروغجن وایي نو ته هغه دروغجن یې هغه خلک چې ورته دروغجن وایي ته هغه سړی نبي علیه السلام ورته وفرمیل او زه هغه سړی یم هغه چې خلک راته دروغجن وایي نبي هغه سړی ورته وایي لیس هذا بوجه کذاب دا مخ خو د دروغجن سړي نه دی دا ستا دا مخ خو د دروغجن نه دی ته خلکو ته څه وایې چې دا خلک تا ته دروغجن وایي تا څه خبره کړې ده خلکو ته نبي علیه السلام ورته وفرمیل زه خلکو ته دا خبره کوم چې الله ایک یو ذات دی الله یو دی او د یو الله عبادت وکوئ هغه الله چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي دا تاسو چې په خپلو لاسو کوم بوتان جوړ کړي دا څه نشي کولی زه خلکو ته دا خبره کوم نبي علیه الصلاة والسلام چې ورته د اسلام خپله نظریې ورته بیان کړه چې زما دا خیال دی زه دا وم بس هغه ورته وایي ما ته کلمه ووایه هغه بودو هغه بانډچي چې نو هغه مسلمان شو لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې ووایي د ښایست د نبي علیه السلام مخ ته یې چې وکتل نو هغه په دې باندې متاثره شو ډېرو خلکو داسې شوي دي چې نبي علیه الصلاة والسلام مخ مبارک ته یې کتلي دي صرف په کتلو سره بس هغه مسلمان شوی دی صرف په لیدو سره مسلمان شوی دی د صخصغه بن ناجیه واقعه تاسو ته ما بیان کړې ده دا د نبي علیه الصلاة والسلام نه مخکې تیر شوی دی خو د نبي علیه السلام دورې موندلې لکه دغه وخت کې چې کله نبي علیه السلام پیدا شو او مبعوث شو پیغمبر شو دغه دور کې و دا صخصغه د ناجیه زیه دی او ناجیه چې دا د فرزدق شاعر نیکه دا صخصغه د فرزدق شاعر نیکه او فرزدق شاعر ډېر لوی مشهور شاعر دی د هغه کلام د علماو او د دیوبند په نصاب کې شامل دی هغه وایي ما نه یو اضل ناقتین یو دوه اوښې رانه روکې شوې فخرجت فی بغائهما د هغې په طلب کې ووتم ستاسو خیال یې زمیندار نه چې څاروی روک شي ورپسې ګرځي هلکانو ته م وایي دې پله لړ شه او دې پله لړ شه د چاروانۍ ونه کړي نقصان ونه کړي نو هغوی ورپسې وې مونږ ووتو ورپسې ګرځېدم زه سخصغه وایي ما هغه اوښ پسې ګرځېدم اوښ باندې سور یم خو د عربستان دشتې ډېرې لوی لوی دي هله خلاصېدو نه دي نو یې ورپسې ګرځېدم نو هغه ډېرې اوږدې دشتې دي شپه را باندې راله ماښام شو اوښې مې پیدا نه کړې مې نه موندې ماښام شو واپس راتلم کور ته خو چې ومې کتل نو دومره لویه لار ده دومره اوږده شاړه دشته د بیابان دی چې زه کلي ته نه رارسم شپه به خلاصه شي زه به راونه رسم دومره لرې ګرځېدلی یم تلی یم زړه کې مې سوچ وکړو چې اوس څه وکړم ما وی راشه داسې یو کار به وکړم مخې ته لرې مې اور صحیح کړ د عربو خلکو کې جهالت وو خو دا یو کار پکې و چې دی به جهل په وخت کې هم دا خزلمیتوب پکې و اور به بلکې هغه چا چې څوک په شاړه دشته او میره کې به پاتې کېده کور به و هغه به اور بلکې دې پاره که څوک مسافر په لاره ځي ناوخته شوی پې دا اور به صحیح کړي نو دلته به راشي نو ما سره به دمه وکړي خوراڅکاک به وکړي شپه به تېره کړي دا هغې کې یو خزلمیتوب وګورې نور جاهلان وو مسلماني پکې نه وه نو زه هغه اور پسې روان شوم چې اور خواته ورسېدم یو کاکا ناست دی اور ورته بلیږي مخې ته او ورسره خوا کې خیمه ده هغه خیمه کې دننه خبرې کې دی ما ته وایي خیرعلي ستړي مه شو دغه اوښ دغه ځای کېنو ته راځه وی ما اوښ کېنو رالم کېناستم مېلمه چېرته تللی وې وی ما وی یاره ما نه اوښې روکې شوي وې هغې پسې ګرځېدم خو شپه را باندې راله دا اور مې صحیح که دلته رالم وی راته وایي چې اصبتهما هغې ته راورسېدې هغه اوښې خو ما موندې دي ما تړلي دي یو زمیندار نه څاروی روک شي نو بل سړی نو چې په هغه پېښ شي چې تا جوار سپینوي یا ګوړ لو یوې کوي نو چې هغه څاروی نه پوه شي چې دا خو چا نه راخلاص شوی دی نو هغې شپول سره وتړي و یاره مالک یې که په دې طرف راغی نو زه بوبېځي وی هغه ما نیولي دي ما سره دي وی زه ډېر خوشحاله شوم چې زه کار سم شو هم اوښې میلاو شوې هم به شپه وکړم هم به خوراک وکړم هم به دمه وکړم هم به سهار کور ته ځم دا خو ټولې خبرې خدای حل کړې
وی کېناستم ورسره وی راسره ګپ لګئ هغه خیمه کې دننه خبرې کېږي وی ما ورته چې کاکا د خیمه کې دننه د ښځو خبرې دي خیر خو دی وی راته وایي چې مېلمه زما کور والا بیمار ده وی ما چې ښه جي څنګه بیماره ده وی راته وایي چې د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف دی ورته یا خدایه دې خوشې دشتې او بیابان او دلته کې ماشوم پیدا کېږي د دې عجزې به څه حال وي دا به څه ویړه کوي دې له خو څوک خدمتګاره په کار وکنه وی هغه راته وایي چې غم مه کو ما وله دغه کړی دی ما وله خدمتګاره راوستې ده وی ما چې زه ښه ده وی بیا یې اواز ورکړه دننه هغه خدمتګارې له چې وی خبره واوره که هلک پیدا شو خو زه پوه شه او کار مې پوه شه خو که جینۍ پیدا شوه نو چې ګورې یوازې د نه وانه سمدستي وله په مرای ګوتې کېده او زور وله ورکړه بس وجنې بې غمه کوی ما باندې دا خبره ښه ونه لګېده چې ماشومه پیدا شوم دې څه بد کړي دي خو یې مېلمه وم نو ما څه ویلی شو بس یو ساعت چې تېر شه د ماشوم د ژړا آواز راغی دا کاکا وی خوشحاله شو چې ځګنې هلک پیدا شه آواز یې ورکړه هلک پیدا شه بیا هغه ورته وایي چې ماشوم پیدا شه خو جینۍ ده وتا خدای تا ته چې ما وی چې زرې وجنه وی هغه ورته وایي چې کاکا زه تا مرګ له نیم راوستی تا زه خدمت له راوستیم زه به سپا به کم سوتره به کم مور سره به غېږ کې واچوم مور به له سوتره سنبال کم دواړه به بستره کې واچوم دا ماشومه به له غېږ ته ور واچوم او بیا چې زه لړه شم نو راشه نو که مور وله وجنې او که دا وجنې او که دواړه وجنې هر څه چې کې زه وجلو له نیم راغلی زه قتلونه نه کوم وی دی ورته چې شابه زر کوه چالاکې خبرې کې او داسې وی بس هغې هغه سنبال کړه سهار شوې به رڼا شوه هغه ورته وایي خدمتګاره که اجازه دې زه به لاړه شم کاکا زما ډیوټي وشوه او ته تللی شې ځه وی ما ورته چې جي که اجازه دې زه به هم لاړ شم بس شپه لړه تېره شوه او ته هم تللی شې مېلمه خپلې اوښې ځان سره روانې که او ځه دغه دې تړلې مې دي دغه دی ځه ځان سره روانې که وی ما ورته چې یاره تلو کې یو سوال کوم وایه وی ما وی چې که چېرې یو کار وکړم که نه چې دغه دوه اوښې درته در پرېږدم دا اوښ چې زه پې دلته راغلی یم سور ګرځېدم دی م ورسره پرېږدم دا دوه اوښې یو اوښ درته پرېږدم او دا ماشومه ماله راکې دا دې خوښه نه ده هغه راته وخاندل چې عجیبه کم عقل سړی عجیبه کم عقل مېلمه خلک زه یې وجنم او ته پې درې اوښان ورکې دا ستا عقل دی اسې بوځه وی ما یې چې ناسې خو یې نه بوځم که داسې سودا کې بیا یې بوځم وی راته وایي چې زه بس ټیک ته داسې بوځه وی هغه دوه اوښې ورته پرېښودې او اوښې م ورته پرېښوده ماشوم یې په تیږلو کې نغاړلې راړه او دې سغسغه یې ورکړه سغسغه ماشومه غېږ کې راواغسته او را روان شو د مور د زړه به څه وي تاسو سوچ وکئ د مور د زړه به څه وي بچی چې پیدا شي نو که څاروی نوم د هغې هغه درد ډېر شي چې خپل بچی ځان سره جوخ کړي که سخی کټی پیدا شي دا میخ او غوا بونکېږي او چې ورسره یې دا جوخ کړي او دا یې وسټي او ځان سره جوخ کړي د دې نه هغه تکلیف هېر شي د بچي هغه خوږوالی دومره زیاته کړي نو چې دا بچی ته دغه وخت کې مړ کړي نو څنګه چل به یا یې ته لرې کړي او چا له یې ورکړي چې هغې ونه ویني څه حال به د دې مور خو زه بیا به هم دا خوشحاله وه چې زه مړه خو یې نه کړه ګنې وجلی دا خو د وجل ماشومه در روانه کړه کور ته راغی کور خلکو ته وایي څنګه اوښې میلاو شوې او میلاو شوې دا غېږ کې دې څه دي وي دا ماشومه دا چېرته وه دا مې دغسې چل وکړو و د خدای بنده دلته خو خلک وجني او تا پې درې اوښان ورکړل هغوی ته وایي چې بس په هغه مې وس نه و په تاسو خو مې وس دی تاسو دا نه شئ ساتلی د دې خدمت نه شئ کولی ما راوستې ده ولې نه شو کولی چې ته وایې نو بېغمه شتې زنانو کې خو ډېر درد دی ډېر سوی دی ډېر هغه یې زړه سوان دي ماشوم یې کور پرېښود هغه یې خدمت شروع کړ د چم ګاونډ خلک خبرېږي راځي او ورته وایي دا څنګه چل دی وایي دا هغه دغسې چل کړی دی ورته وایي ښه نو درې اوښان نو یو راشي یاره من کرم داسې زما ګور ده یا زما کنه لور ده یا خپل څوک دي او داسې د هغې م تمه سره ده نو که جینۍ پیدا شو نو موږ نه به یې په درې اوښانو والی نو دی ورته وایي یاره دا خو ډېره ګرانه شوه راته دا به موږ چا نه اخلو سغسغه راغی ورته وایي یاره خلک راځي او دا خبره کوي اوس ورسره څه وکړو چېرته راغلیا سړي نه دې په درې اوښانو ماشوم اغوستې ده او دا د چم ګاونډ خپلوان تربوروان او خپلوان عزیزان دي
د دی نه نه اخلي دی به خفه کېږي نه چې د یو سړي نه دې اخستا موږ نه نه اخلي سخصغه ورته وایي عاملانو کوي هر چا ته ووایي عامه خبره وکړئ چې چا کرم ماشومه پیدا کېږي نو راولی یې مال یې راولی او دوه اوښې یو اوښ ورباندې اخلی ماشومه ماته پرېږدئ عامه خبره وکړئ عامه پروپیګنډه وکړئ نو دا خبره ګډه شوه په ټول عربستان کې خوره شوه هر چا کله چې به ماشومه پیدا کېده نو راوسته به سخصغه بوله دوه اوښې او یو اوښ ورکولو او ماشومه به یې ځان سره ایساروله او دغه شان سلسله شروع شوه چا به د شپې راوستې چا به د ورځې راوستې او ده به ورباندې درې اوښان ورکول فجاء الاسلام دې کې ناڅاپه نبي علیه الصلاة والسلام راغی نبي علیه السلام د نبوت دعوه وکړه نبي علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه او دا خبره وکړه د الله پیغمبر راستولی یم چې کله نبي علیه السلام د نبوت دعوه وکړه خلک راځي او د نبي علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کوي دیدن کوي معلومات کوي چې دا څنګه سړی دی دا څوک سړی دی پته لګي سخصغه هم راغی وار که زه ګورم چې دا څنګه سړی دی چې نبی علیہ السلام لراغی او مخ ته ورته وکتل دا خبره ما دې ځای پورې کوله چې د نبی علیہ السلام مخ ته هغه بابا وکتل نو ته لیس هذا بوجه کذاب دا دروغجن سړی د دروغجن سړي مخ نه دی نو دې ځای کې سخصغه چې راغی او د نبي علیه السلام سره ملاقات وشو او وی قتل ورته ویره دا مخ خو د دروغجن سړي نه دی دی چې وایي چې زه پیغمبر یم دی به بیا پیغمبر یي دا به هسې نه راغی نبي علیه السلام سره کېناسته او نبي علیه السلام ته وایي ښه تا دعوه کړې ده چې زه پیغمبر یم او ما دعوه کړې ده زه پیغمبر یم ښه نو ته څه ویل غواړې خلکو ته څه ویل غواړې ستا منشور څه دی ستا مدعا څه ده ستا نظریه څه ده ته څه ویل غواړې خلکو ته تا دعوه دې څه دپاره کړې ده هغه ورته یې دعوه مې دې دپاره کړې چې دا خلک د بوتانو عبادت نه کوي د یو الله عبادت کوي که نبي اسلام ورته وفرمایل الله ایک یو ذات دی د دې اسمانونو د ځمکو خالق هم دی مالک هم دی او مربي او رب هم دی دا هر څه الله پیدا کړي دي او ټوله خبره نبي علیه السلام ورته بیان کړه بس سخصغه چې دا خبره واورېده نبي علیه السلام خبره اړه ته پرېوته او اړه ته یې پرېوته په دې چې خبره به هر څوک کوي خو خبرې ته به هم ګوري خو د سړي دې مخ ته به هم ګوري ښکلې خبره که کوي خو چې بدرنګ سړی کوي نو هغه خبره په بنده باندې اثر نه کوي او چې ښکلی سړی یو خبره کوي نو که عامه ساده خبره هم کوي هغه بنده په دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے چې کومه خبره د زړه نه وځي نو هغه بیا د بل په زړه کې اثر کوي د بل کې بیا اثر کوي نو چې د نبي علیه الصلاة والسلام مخ مبارک ته هغه وکتل نو په سخصغه باندې د خبرې نه مخکې د نبي علیه السلام مخ مبارک هغه باندې اثر کړی سخصغه ورته وایي قل لی کلمه قول ما ته کلمه ووایه چې زه در پسې موام لا اله الا الله محمد رسول الله سخصغه کلمه وی مسلمان شو نو بیا نبی علیہ السلام ته وی و د الله پیغمبر الله را باندې ډېر لوی فضل وکړ ایمان را ترا نصیب کړ خو یو خبره کوم یو کار مې کړی دی نو چې الله تعالی براله سره کې وکړه کی صدی کړي دی وایه کنا صدی کړي دی نبی علیہ السلام ته نه تپوس کوي سخصغه ورته د الله پیغمبره یو ځل راغله اوښې روکې شوي هغې پسې وتلی ګرځېدم ورپسې نو داسې لرې لاړم بیا راتلو امکان نو نو شپه مې راغله نو داسې مسله وشوه ټوله خبره یې وکړه انو ماشومه مې راوسته کور ته او کور مې دیره کړه نو بیا به نورو خلکو ماشومانې راوستې ما به هر یو ماشومې په سر باندې او د الله پیغمبره دوه اوښې او یو اوښ به مې ورکولو ماشومه به مې ځان سره ایساروله ای د الله حبیبه نن چې تا خواته راتلم ما سره په کور کې 300 ماشومانې موجود وي
په 300 ماشومانو باندې 900 اوښان مې ورکړي دي 600 اوښې 300 اوښان دا مې د یو اوښ قیمت یاره نن د میخ نه سیوا دی سوچ وکړه چې څومره دولت نه جوړېږي نبی علیہ السلام ته وایي سغسغه ته ته ویل څه غواړې وایي زه ویل دا غواړم چې زه پوه یم چې کار خو الله پاک را باندې لوی فضل کړی غټ کار شوی دی خو دغه وخت کې زما ایمان نه و او چې ایمان نه وي نو هېڅ نیک عمل فایده نه کوي مشران به هندوستړی خدای ناراضه ما چې خو ایمان نه و کار که مې د نیکای کړی دی خو چې ایمان راکې نه و نو چې ماله به الله څه راکړي تا ورپسې خبره کتاب نه لیکلې دا تا ځان نه کوم خپل ځکه چې هغه دا خبره کوي وایي هغه 300 ماشومانو کې بعضې ماشومان یې پیغلي شوي دي بعضې پیغلوټي دي بعضې راوړي دي درنګ له به پیغلي شي 300 واړه خدای ژوندی پاللي دي مړه شوې پکې هم نه ده ما وی چې یو روټی سر پسې واچې نو 300 روټی سر 300 غرمه 300 ماښام دا به څوک کوي دا صرف اوښان ورکول خو نه چې یو جوړه کپړې شي نو 300 جوړې نو چې یو بستره شي نو 300 بسترې نو چې دی له یو د بسترې ځای شي نو چې دا څومره ځای وله پکار دی او یو ماشوم خدای یو خپلې مور له طاقت ورکړی چې خپل ماشوم سنبالولی شي یقین وکړه که 2 کسې سنبال کړي یو مور ده چې الله وله دا طاقت ورکړی 5 کسو ته ماشوم حواله کا ورته وایي دا ماشوم لوی کوي ډېر په ګرانه باندې به لوی او هغه 300 ماشومان له چې څومره زنانه به نیولي خدمت دپاره څومره لوی کار یې کړی دی وعد البنات ماشومان یې ژوندی ښخول د دې نه ړومبی تحریک چې شروع کړی دا دې سغسغه شروع کړی دی دا ړومبی هغه کسو چې په جهالت کې ماشومان د مرګ نه د بچ کولو لپاره دا یو تحریک شروع کړی نو وی کار خو الله را باندې رحم کړی دی خو د الله پیغمبر ایمان چې مې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ایمان نو خو ایمان د الله ذوالجلال در نصیب کو الله در باندې رحم وکړو ومن یا تمام دنیا چې د مرګ نه بچ کړه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت چې کوم وینه توی شي الله وایي د یو مسلمان وینه چې د توی کړه که په اویا کرته د خانه کعبه لړولې وې ورانه کړی دی زه به دومره نوم خفه لکه د یو مسلمان په وینه تویولو چې خفه یم او بیا په دې وینو تویولو کې داسې ماشومه چې پیدا شو او ته ژوندی خښې دا په ټولو کې لوی ظلم دی الله وایي پر ورځ د محشر به دا ماشومه چې چا خښه کړې د هغه نه د دې ماشومې نه تپوس کوم بأي ذنب قتلت ته په څه وجلې شوې تا څه بد کړي خلک تپوس د ظالم نه کوي د مظلوم نه کوي ظالم نه تپوس کوي دا ظلم دی ولې کړی دی الله وایي د عربو خلک خدا سے خاص کر د مکې خلک بنو خزاعه بنو کنانه دا قبیلې وي چې دی ځان ته دومره غاویر او د حرم شریف د وجې نه چې موږ د حرم والا یو موږ د مکې والا یو موږ میزبانان یو موږ قرباني یو دا نور خلک ملمانه دی نو دی کې دومره لوی او تکبر و چې دی کې دومره لوی تکبر و چې یو سړی به د بار نه راغی حج له نو هغه ته به یې وی بیا خپله روټۍ به نه پخې ته مسافر یې دا زمونږ بېعزتي ده ته سپک یې موږ درانه یو زمونږ نړۍ به خورې خپله به نه خورې نو چې به یې نه شو ورکولی او وی به په خپلو کپړو کې به طواف نه کې زه به جامې در کوم پای کې به طواف کې د لویۍ تکبر د وجې نه به وي د هغه د وجې نه به نه وي چې ګنې دا ښه سړی و د تکبر د وجې نه به وي د لویۍ د وجې نه به وي نو که جامې به بیا چاله نه شو ورکولی نو ورته به په بربنډ یې وکړه خو لکه زما سره جامې نشته چې درکړم خو په دې خپلو کې به نه کې دا زما بېعزتي ده ته یو راغلیا سړی او ته به دلته کې زما د لاندې وخت تېرې نو په بربنډه به پې طواف کو دومره په هغې کې لوی وه او چې کله چا به په خپلو جامو کې طواف وکړو نو چې خلاص پې کړو ته دا اوس وغورځو دا جامې وسوځو لرکه وغورځو داسې قسم ظلمونه شروع دی کې دومره لوی او تکبر و چې طواف دغه به یې کو حج به یې کو
نو مینا ته تلل په حج کې لازم دي، عرفات ته تلل لازم دي، خو دا عرفات چې دا د حدود د حرم نه بهر دی. نو دی به وي به لکه زه د مکې سړی یم او زه د حرم د حدودو نه باروزم، یو میلمه دې هم باروزي، داسې به چرې نه کېږي. نو عرفات ته به دی د لویۍ د وجې نه نه تللی وی زه نشم تللی عرفات ته، زه لوی سړی یم، زه د مکې سړی یم. نو دومره حد ته جهالت رسېدلی و چې نبي علیه الصلاة وسلام راغی، یو رڼا راغله، هر چا ته حق ملاو شو، ماشومانو ته حق ملاو شو. نو محترمه الله ذوالجلال نبی علیہ السلام ته چې کوم کمالات ورکړي باطني هغه هم د شمیر نه دي، هېڅ قسم د ستنې د سم برابر داغ په نبی علیہ السلام کې نشته، نه د اخلاقو، نه د عباداتو، نه د معیشت او نه تجارت، زراعت، ملازمت، عدالت، حکومت، څه قسم نبی علیہ السلام نه داسې یو خبره نه ده صادر شوې چې هغه د نبی علیہ السلام په بدن، د نبی علیہ السلام په زندګۍ، د نبی علیہ السلام په اخلاقیاتو باندې یو داغ شي، داسې چرته نشته. او د نبی علیہ السلام ظاهر هم دومره زیات الله حسن ورکړو چې دا حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام بیبي چې وه، انو دا د ده نه مخکې د یو بل سړي یو ښځه وه او د هغه نه پاتې شوی و، هغه بیا مړو او د هغه نه یو زوی پیدا شو، هند نوم و د هغه، هغه هند ژوندی و. هغه هند چې و نو هغه له خدای دومره ځیرکتیا او هوښیارتیا ورکړې وه چې هغه به داسې شي ته وکتل، نو بس داسې به نه کتل چې ګنیاس یې وکتل، هغه به هغه شي ته داسې کتل چې پوره د هغه انټراساونډ سي ټي سکین او پوره اکسره به یې ایسته. نو چې بنده ته به یې وکتل نو صرف مخ ته به یې نه کتل، د بنده به یې ټوله قیافه معلوموله چې دا څنګه سړی دی، د اخلاق څنګه دي، د ده خوی څنګه دی، د نو د نبي علیہ السلام په باره کې دغه هند چې دی ده ته الله ذوالجلال ایمان بیا نصیب کړی دی. نبي علیہ السلام دا داسې لکه د نبي علیہ الصلاة والسلام پرکټی و، خدیجې بیبي زوی و او همدغه یو بچی و د خدیجې بیبي، انو دغه هند د نبي علیہ السلام پرکټی و. نو حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نسې چې دی دا د جنت د سرداران نه ړومبنی سردار دی. نو حضرت حسن صاحب د هند ته وایي د نبی علیہ السلام باره کې خو راته څه ووایه زما د بابا باره کې چې دا څنګه و. نو هغه ورته شروع شو، نو هغه ورته وایي د نبی علیہ السلام صفت یې ورته شروع کړه، د نبی علیہ الصلاة والسلام هغه مدح یې ورته شروع کړه، او هغه مدحه چې په هغې کې به وي دوره د ویښته د سر برابر دروغ نه، هغه خبره د نبی علیہ السلام باره کې چې هغې کې د نوک د ورای برابر به دروغ نه، چې ما پکې څه لیدلي دي هغه ورته تا نه تپوس کوم هم ځکه چې ته چې یو شي ته ګورې نو ته ورته داسې ګورې چې ته پکې کوشش کوې چې که غیب وي نو چې غیب یې راوځي، که صفت وي نو چې صفت یې راوځي. هغه ورته شروع شوې د نبي علیہ الصلاة والسلام هغه دننه اخلاقیات خو بیل دي، خو ظاهر د نبي علیہ الصلاة والسلام څنګه و نو چې شروع شو ورته نو دومره زیات کمال سره هغه الفاظ بیان کړي دي، هغه ما ته په یاده باندې ټول یاد نه ځکه چې ډېر تفصیل سره دي، چې د نبي علیہ السلام سترګې مبارکې تکې تورې وې، سپین یې تک سپین و، د نبي علیہ السلام وریځې مبارکې نرۍ وې، یو بل سره لګېدلې نه وې، په دې منځ کې بیل ځای و د پوزې د پاسه لغونې ځای جدا و، دا ویښته په دغه ځای کې نو د بعضې خلکو وریځې یو بل سره لګېدلې د بعضو جدای، د نبي علیہ السلام وریځې مبارکې نرۍ وې خو یو بل سره جوختې شوې وې، په منځ کې ځای و، د نبي علیہ السلام پوزه مبارکه دنګه او لوړه وه، د نبي علیہ السلام سر مبارک نه ډېر غټ و نه ډېر نری و، د نبي علیہ السلام ویښته مبارک داسې چې به سر به ښکته کو او داسې به یې اوچت کړ نو د لیکه مبارکه و په خپله پکې وتله، او د نبي علیہ السلام ویښته مبارک به عام طور سره د غوږونو در نرمای پورې و، دا نرمه پسته غوښه چې تر دې پورې به راتلل، د نبي علیہ الصلاة والسلام د سینې مبارکې وې په منځ کې یو نری
یو نری غوندې لکیره راغلې وه د ویښتو سره مزېدار ښایسته ویښته و چې هغه داسې په ښکته باندې نامه پورې راغلې وه نوره سینه مبارکه باندې نبي علیه السلام ویښته نه و د نبي علیه السلام سینه مبارکه ډېره کلاو و فراخه وه د نبي علیه السلام طویل الزندین د نبي علیه السلام دا لیچې مبارکې اوږدې اوږدې وې څنګلې چې وې دا لیچې دا دنګې دنګې وې او شتل الکفین د نبي علیه السلام ورغوي مبارک ډک ډک و غټ غټ و او د نبي علیه السلام د خپو مبارکو دا خپې چې وې لاندې نه نو په دې کې دا کوتای داسې اوچتې وې دې کې دا ځایونه کلاو وو بعضې خلک یې نو دا پیل غونته کې پکې ني دا خپه ټوله لګي په ځمکه خپړه او بعض یې د دې خپړه کې د عام طور سره دي دا پکې وو د نبی علیه السلام غاښونه مبارک داسې د نبی علیه السلام غوږونه مبارک داسې د نبی علیه السلام لاسونه مبارک داسې د نبی علیه السلام اولی مبارک داسې د نبی علیه السلام د اولو مبارک په منځ کې هغه مهر نبوت و او هغه داسې و یاره خو هغه چې کوم تفصیل سره بیان کړی دی ښایست د نبی علیه السلام هغه موږ ته داسې ښولی دی لکه چې بس داسې ورته وګوري تصویر ته ګورو دومره ښکلي انداز سره نو نبی علیه السلام سیرت مبارک باره کې دا خبره زموږ شروع ده نو په سیرت مبارک کې اخلاقیات او عبادات خو ځان له قانون خو ځان له شریعت چې راوړی خو ځان له خو د نبی علیه السلام ظاهر جوسه مبارکه هم داسې وه چې څه قسم داغ ورکړي تر ننه پورې که دوست دی او که دشمن دی د نبی علیه السلام په باره کې څه داغ راونی ایستی شي چې دا پکې یو داغ و دا پکې یو فرق و دا پکې یو کمی و دا پکې یو نقصان و دا چرته چا راونی ایستی شو الله تعالی ورته معبد نبی علیه السلام چې کله هجرت کوي او مدینه منورې ته ځي دا وروستو را روانه خبره ده او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی ورسره ایو د ابوبکر صاحب یو غلام دی عامر بن فهیره نومې دی عامر بن فهیره دا درې کسان دي نبی علیه السلام دی ابوبکر صاحب دی عامر بن فهیره دی او دوی درې واړه روان دي د مکې معظمې نه ډېر مزل یې وکړو یو ځای ته ورسېدل سردار کونین صلی الله علیه وسلم وږی شو سفر و ډېر زیات ستړی شو نو ډېر زیات وږی هم شو ابوبکر صاحب هم وږی دی نبی علیه السلام هم وږی دی څه شی نشته چې وخوري په لاره کې یو خیمه مخې ته ورغله یو خوشې بیابان دی دشته ده هېڅوک نشته خوشې دشته ده هلته کې یو خیمه ده هغه خیمه چې ولیده نو دی چې وکتل پای کې یو ابای ناسته ده معبد نومې دی معبد هغې خواته دی ورغلل ابوبکر صاحب د عامر بن فهیره دی ورته وایي ابای منګه مسافر یو په لاره تېرېږو او موږ وږي شوي نو د خوراک څه شته نه ابا یې ورته داسې ډېر د مایوسۍ په انداز کې بچیا د کاسالای او د غریبۍ د لاسه موږ د کلي نه بهر راوتي یو دا نه میلاوېږي چې ویې خورو زموږ ژوند ډېر سخت شوی دی د خوراک د لاسه څه شته نه تاله به څه درکړم ګنې عرب په ورکړه کې او په سخا کې ډېر مشهور و دی ورته وایي وایي باید دې اړخ ته دا بیزه ولاړه ده نو که دا موږ ځان له ولشو ستا به اجازت وي او بچې عجیبه خبره دې وکړه زما نورې بیزې دي هغه سره نه تللي دي او دا ځکه نه ده تللي چې دا ناجوړه ده تللی نه شي دا ګرځېدی نه شي اوچه کړسه د دې کې پای چرته دي ورته یې وایي که ستا اجازت یې زه به لاس ووهم ګورې کوي پکې بچې وګوره پکې خو ناجوړه ده دا کنډک سره نه ده تللي د دې وجې چې دا تللی نه شي ناجوړه ده هغې باندې چې دی لاس ووهل نبي علیه السلام ول لاس مبارک وړلل تشي را وپړسول غلام دې را ډکه شوه شخوند دې را مات کړه ډېره ښکلې او په سور کې شوه ابوبکر صاحب لشل شروع کړل ویې لشل لوښی ډک کړه ابای که بل لوښی راکړه او ته دا ته ویې راړه شته پکې پای پکې خدای پیدا کړل بل لوښی ډک کړه بل لوښی ډک کړه بل لوښی ډک کړه یاره خو چې کور کې ورسره څه لوښي وو هغه ټول یې ترې ډک کړل نبي علیه الصلاة والسلام وسکل ابوبکر صاحب وسکل عامر بن فهیره وسکل ابای هم ځان موړ کړ داسې ابای ورته هسې ګوري او د نبي علیه السلام دې مخ مبارک ته ګوري او ګوري ګوري او ګوري ماښام شو خاوند دې راغی
دغه ښځه چې دې خاوند راغی چې وی کتل بیزې ته بیزه هم بدله ده چې وی کتل یو لوښی د پایو ډک دی بل ډک دی دا څه خبره ده ښځې دا څه پروګرام دی دا بیزه خو سار د مرګ وه دا په یو ورځ کې څنګه داسې شوه او دا پای د له چا راوړي دي کوم ځای نه راغلي دا څوک داسې نیک بنده و چې تا یې د پای راړل ام معبد ورته وایي سړیه یا زه به درته څه خبره وکړم نن یو کار شوی دی څه چل شوی دی وی دغه شان یو 3 کسان راغلي وو نو هغه دغه شان خبره وشوه ټوله کیسې ورته بیان کړه ورته وی دا سړی څنګه سړی و نو ورته وی داسې سړی و چې دا یو سړی پکې کوم سړی ډېر ښایسته سړی و داسې مخ مبارک و او داسې و دا یتلألأ وجهه لکه لیلة البدر دا مخ مبارک داسې ځلېده لکه د 14 سپوږمۍ چې څنګه ځلېږي ای سړیا د سترګو ته مې وله وکتل نو د سترګو باڼې داسې کاږه شوي وو په بره او په ښکته باندې ډېر ښکلي باڼې وو سترګې مبارکې داسې وې لاسونه مبارکې داسې وو او غاښونو ته مې وله وکتل نو غاښونه یې داسې وو معمولي غوندې چیر وو ورکې د نبي علیه السلام ټول صفت ورته بیان کړ نو سړی ورته وایي دا خو هغه سړی دی دا ته چې کومه خبره کې ښځې دا خو هغه سړی دی چې عربو د پسې 400 آسونه خوار کړي دي دی خو ګوري هغه ته پسې خو انعامات دي ورته وی سړیه ما ژوند تېر شو خو ما دومره حسن نه دی لیدلی لکه دا چې مې ولیده ما دومره ښایست لیدلی نه دی او ما لیدلی نه چې زه هم یي به هم نه نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ظاهر بدن هم دومره ښایست الله ورکړی دغه بیزه تاریخ لیکي وایي د دې نه وروستو دا ژوندی و په دکه لنګون لکه په دغه پایو باندې پای کول بیا لنګه شوې نه ده پای کول د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه در دور خلافت پورې دا ژوندی و دا بیزه او در هغې وخته په 18 کاله دې پای کړي دي په دغه یو په دغه یو لنګون باندې لنګون نه و خو لکه په دغه یو ځل باندې دې پای کړي دي دا د نبي اسلام کمالات دي د خپل پیغمبر د کمالاتو نه ځان خبر کوي قسم دی که په بل چا مین شوی تا لیدلی نه دی تا د خپل پیغمبر صفات لیدلی نه دي تا اورېدلی نه دي تا کتلی نه دي ته په ګوډیانو مینې ته په اکترانو مینې ته په پزولو مینې ته په پړک پلوک مینې ته په حقیقت خبر نه ستا مثال د ګنګوټ دی او د پیغمبر د عاشقانو مثال د بورا دی بورا په ګل مینی او ګنګوټ په غلو مینی موږ په غلو مین شوي یو په دنیا مین یو د دنیا په چمک دمک مین یو چې کم خلک بوراګان دي هغوی په ګلونو مین دي په خپل پیغمبر مین شي د خپل پیغمبر دغه معلوم کوي وګورئ چې نبی اسلام څنګه اخلاق و څنګه عادات و څنګه ول الله دغه ورکړی الله تعالی ول کم کمالات ورکړي الله ذوالجلال ما او تاسو خپل حبیب اتباع او محبت را نصیب کی خدای پاک دې موږ تاسو ټول ته د نبی اسلام په نقش قدم باندې تل الله نصیب کی عزتمندو دې متعلق به ان شاء الله خبره مخکې بوزو که خیری خدا دې چې دا وخت لګي او په دې کې پوره تفصیل نه بیانېږي نو لږ درته دغه کومه ورپسې د نبي علیه الصلاۃ والسلام چې ورپسې کله پیغمبر شو څه خبره کوي او څه دي او بیا څه شوي دي د دې دین د خاطره دې دومره ښکلي بنده ته څه پېښ شوي دي د دې دین د خاطره دکه ښایسته اخلاق والا بنده د دغه ښایسته اخلاق والا ذات شخصیت چې امین به ورته وي صادق به ورته وي او هر سړي چې به ورته وکتل نو عاشق کېده به پې خو چې کله دا د الله د دین د دعوت خبرې کړې ده نو بیا څه شوي دي را روانه دوام درته چې بیا ورسره څه شوي دي الله دې ما او تاسو ته د نبي علیه السلام په ښکلي دین باندې تلل را نصیب کړي الله دې اتباع را نصیب کړي او محترمو یو دعا وکړئ ډېرو کسانو دعا دپاره ویلي دي او هغه زه بیل نشم بیانولی الله ذوالجلاله چا چې دعاګانو لپاره درخواستونه کړي دي رب العزت ته د هغې ټولو مشکلات حل کړي ډېرو مسافرو درخواستونه را لېږلي دي دا زموږ دا درس دا مسافر د دنیا په ګوټونو کې په کومو کومو ملکونو کې اوري او ویني ګوري الله تعالی ته دغه مسافرو ته کامیابی ورکړي الله ته ورته اسانۍ ورکړي الله ته ورته خوشحالۍ ورکړي الله ته ورته مشکلات حل کړي چې مسافریم شي او مشکلات هم شي دا ډېره ګرانه شي
الله ټولو مسافرو ته مشکلات حل کړي. خدای مریضان مسلمانانو ته کامل عاجل صحت ورکړي. وفات شو مسلمانانو ته الله بخښنه وکړي. زموږ یو بل ملګری دی جلسه یو جومات جوړی، ډېر ښکلی جومات روان کړی دی. در خپل وسه پورې کار یې پکې ډېر وکړه، کنډر یې وکړه، خو 5-6 زره فوټه لنټر دی. وی هغه په دعا کې یاد کوي چې الله ذوالجلال ورته اسباب برابر کړي، خدای پاک دې ورته اسباب برابر کړي، او چې څوک صاحب وس یا طاقت والی الله دې پړه کې واچي چې په دغه کار خیر کې حصه واخلي. الله تعالی دې ورته غیبونه اسباب برابر کړي. خدای پاک زموږ د ټولو مشکلات حل کړي. په کورونو مالونو اولاد او په رزق کې زموږ برکتونه واچي. دا زموږ څه دوستان دي تعلقدار دي یا روسین نه راغلي دي، دعا وکړئ چې الله تعالی دې مشکلات حل کړي. خپل محبت چې موږ سره کم کوي، کم مینه کوي، کم اخلاص کوي، الله ذوالجلال دې اجر او ثواب په دواړه جهان ورکړي. د دې د خاطر دې ورته الله د دنیا او د آخرت خوشحالی ورکړي. په کور مال اولاد او په رزق کې الله برکتونه واچوي. په دې جمع کې خدای دا څومره مسلمانان شریک دي، خدای دی خو دلته کې اصلاً نه دي راغلي، صرف ستا او ستا د حبیب د رضا کولو په خاطر راغلي دي، ستا او د الله ستا د پیغمبر د ښکلې خبرو اورېدو په خاطر راغلي دي. دلته کې خو نه خوراک شته، نه څښاک شته، نه نور څه شته. یا رب العزت د دې ټولو حاضر الناس ته جمع سوره چې ده د دوی د زړونو ارمانونه حاجتونه د خپلو خزانو د خیر او د رحمت نه برابر کړي. په کورونو مالونو کې خیر او برکت واچي. الله زموږ د ټولو اخیره خاتمه کامل ایمان سره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله وصحبه.